بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه عبدالله شیرین یو پیر بیا تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. امید در به ساتم چې تاسو ټول به په خیر خیریت سره والله پاک نه مې دغه ارزو تمنا ده کم مشکلات کم ستونزې چې موږ ته رامخ دي الله پاک ته په خپل قدرتونو باندې حل کړي. نن یو موضوع ده او په هغې باندې زه غواړم چې خبرې اترې وکړو. ما تعالی فکر پکار دی زموږ خاص کر کم مذهبي پارټۍ چې کومې تعلق لري، جماعت اسلامي به زیات کم، جمعیت علما اسلام او دغه شانتې نور زموږ علما کرام، هغه په دې باندې پکار چې اواز اوچت کړي. هغه به اوچت کړی وو خو صحیح اواز اوچتول پکار دی. که نن سبا موږ وګورو د سوشل میډیا دور ده، په سوشل میډیا کې مختلف پلیټ فارم دي، په هغې باندې فحاشي اوریاني ډېره زیاته سیوا شوې ده. خاص کر د پښتنو به زه خبر وکړم او دغه فحاشي اوریاني لایو ټیک ټاک ته ناست او دغه کنزل ویل کوي، په دغه باندې پیسې ګټي. او کم دغه خلکو چې کم چپ چاپېره ګاونډیان دي یا دغه علاقو دي، پکار چې هغو راوځي کم سوشل تنظیمونه چې دي هغو له پکار دي چې هغو دې خلاف اکشن واخلي او دې کم ځایونه چې دا فحاشي اوریاني خورېږي. هر سړی خپل علاقه پیژني او هر سړی دغه خلک پیژني چې دا کوم علاقې سره تعلق لري او کم خلک په دې باندې بدنامېږي. نو پکار ده چې په دې باندې ما ته راووځو، اوچت شو، غږ وکړو او کم زموږ چې دغه مشران دي، دغه سیاسي ګوندونه چې دي هغو له هم پکار ده چې د روکتام دپاره غږ اوچت کړي او دغه اوریاني او فحاشي چونکې نن سبا سوشل میډیا دور دی او هر یو ماشوم، هر یو نارینه زنانه د سوشل میډیا ته ناست او دغه چا خبرې زه به ورته اګتې بګتې ووایم، دغه اګتې بګتې اوري. نو په دغه وجې نه زموږ اوسنی کل چې د هغه تباه و برباد دی. پکار چې هغه له ښه پلټ فارم ورکړی شي. پیسې ته ګټل کېږي خو هغه مختلف طریقې دي، پکار چې په هغې طریقو باندې دغه پیسې وګټي نو ښه به وي. نو دغه یو پیغام وم چې په دې باندې ما ته غږ اوچت کړو او یو ځای شو او دې د روکتام دپاره پکار ده چې اواز پورته کړو. زه عبدالله شیرین په یو ټایم ستاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.